معنا دا شوا چې نه جمع کیږي دو اعتقادونه چې هغه یو بل نه متغایر وي فی قلب په یو زړه کې. ما جعل الله نه دې ګرځولی الله رب العزت من قلبین فی جوفی دو زړونه فی جوفی پس خېټې د هغې کې یعنی سینې د هغې کې. جوف اصل کې خلا ته ویلی شي دا دنه چې کوم ځای دی. وما جعل ازواجکم اللائي دا نظیر دی د ما قبل او نه دی جوړ کړی نه دی جوړ کړي بیبیانې ستاسو اللائي هغه چې تاسو تظاهرونه زهار کوئ ورسره امهاتکم میندې ستاسو هغه ستاسو میندې نه جوړېږي دا میندې نه جوړېږي. نو دا اصل کی روح المانی وائی دا ابطال لما کان فی جاہلیت او وصدر من الاسلام د جاہلیت په دور کې اور اوائل د اسلام کې اداغي باندې رد دی وی او دارنګي رد په دې دویمه خبرې باندې هم دی چې جاہلیت کې چاته زوی به وي نو هغه به بیا حقیقي زوی ګڼه او هغې دپاره به بیا د وراثت احکام به یې جاري کوله. لکه څنګه چې نسب د وجې نه د میراث احکام جاری کیږي دغه شانتې په دې متبنه کولو سره یعنی خلی سره زوی ویلو سره دې باندې به هم احکام د میراث جاری کول وه د زوی په شانتې به یې ګڼه بیا. نو په دې صورت کې دعوه د صورت دا ده چې د دوی د رسوماتو باندې رد دی که نه نو دا رسمونه والا باطلوي چې زنانه مور نه جوړیږي چې کله ورته سړی ووایي خپلې ښځې ته ووایي چې ته زما د مور په شانتې یا ته زما مور یې ته مور خور یې دې ته اوس ته وګوره. نو د جاهلیت په وخت کې دا طلاق ګڼه اسلام راغی د دې درستګي وکړه چې دا طلاق نه دی دا یو بله مسله ده چې هغې ته زهار وایي. فدیه ورکا څه کفاره لازم ده هغه کفاره ورکا هغې نه پس ته دا زنانه بیا حلاله ده ستا دا مور نشي جوړېدی. مور هغه ده چې چا نه ته پیدا یې بس او دارنګې زوی هغه دی چې کوم د تا نه پیدا دی. ستا خولې ویلو سره دا صرف ستا د خولې خبرې دي ستا خولې ویلو سره ستا جبې سره څوک زوی نه جوړېږي. وی ما ورته زوی ویلی دي اوس هغه د سنډه په شانتې ګرځي په دې کورونو کې پرده نشته دی جي زما مور ورته زوی ویلی دي اجنکۍ هم ورسره کینی پاسي زما مور ورته زوی ویلی دي. دا د اسلام دور دی که د جاهلیت دور دی دا خو ته بیا هغه زوړ رسم تازه کوي کوم چې هغې خلکو جاهلیت په زمانې کې هغوی دا ګڼه دا ټول دروغ دي. د خلکو عجیبه عجیبه اصطلاحات دي. بعض غیر غماز خلق د کورونو کې ننوځي دغه شانتې بې پردې وي موږ خدای یاد کړی دی پته نشته چې خدای یادولو څه مطلب دی. خدای تا څنګه یاد کړی خدای دې نه دی یاد کړی خدای دې هیر کړ دا پردو زنانو کې چې دغه شانتې ګرځې را ګرځې خدای دې یاد کړی نه دی خدای دې هیر کړی دی ځکه چې د الله حکم دی چې یاره داسې مه کوه او ته وایې ما ورسره خدای یاد کړ. د ډرامې ته وګوره د کرتوتونو ته وګوره د کار ته وګوره ما ورسره خدای یاد کړ. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نو مقصود په دې آیت کې تردید د مشرکانو دی په درې اقوالو باندې. اول قول د دوی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به ویل چې جیت زمنګ معبودانو شفاعه قهریه ومنه مونږ بستا الله چې دې کنه د هغې عظمت او کبریایي قائل شو
نو د دې رد شو چې د عقیدې محل چې دی هغه زړه دی او زړه یو دی. دا نشي کېدی چې یو زړه کې شرک او توحید دواړه جمع شي، دا عقلاً محال دی. دویم قول د دوی چې زوجه ښځې ته به یې وي چې دا په ما باندې د مور په شانتې ده، نو هغه به یې حقیقتاً بیا مور ګڼله او همیشه دپاره به یې په ځان حرامه ګرځوله، چې د هغې تفصیل او تردید په سوره مجادله کې را روان دی 88 سپارې کې. مراد دا دی چې په یوې ښځې کې دا دواړه صفتونه متضاد نشي جمع کېدی چې یوه ښځه دې هم وي دې سړي مور دې هم جوړه شي، دا نشي کېدلی. لکه څنګه چې زړونه دوه نشي کېدلی او عقیدې دوه نشي کېدلی، داسې دارنګې یو زنانه دا دواړه صفتونو سره موصوف کېدی نشي چې هغه هم د سړي ښځه دې جوړوي او هم د هغه مور شي. ځان ناسه قصې کوي او په دې کې اشاره ده په طور د مثال سره چې ګوره عابد معبود نشي کېدلی. دریم قول د دوی چې د بل چا زوی ته به ویل چې ته به زما زوی او هغه به متبنا که، نو بیا به ویل چې دا زوی دی، د زوی احکام به پرې لاګو کړل چلول، او د هغې ښځه به د انګور په شانتې ګڼله او د هغې ښځه به په ځان باندې همیشه دپاره حرام ګڼله. نو رد وشو چې داسې هم نه ده، او بلکې په دې صورت کې مخکې را روان دي چې نبی علیه الصلاة والسلام بالفعل یعنی فعلا داسې وکړل چې د خولې ویلې زوی ښځه چې هغې طلاقه کړې وه هغه یې په نکاح باندې واغستله او د دې بد رسم چې دی که نه توړ وکړو الله پاک. وما جعل ازواجکم او ندی جوړې کړي بیبیانې ستاسو اللائي هغه چې تاسو تظاهرونه زیار کوئ منهن د هغوی سره امهاتکم میندې ستاسو. وما جعل ندی جوړ کړي الله رب العزت ادعیاکم په خولې هغه بللی شوی ابناکم زامن ستاسو، یعنی په خولې باندې جوړ کړی شوي زامن ستاسو، دا زامن ندي جوړ کړي الله پاک، دې ته متبنا وایي. ذالکم دا قولکم وینا ستاسو دا بی افواهکم په خولو ستاسو بې دلیله بې ثبوته، هېڅ دلیل نشته دې باندې. نو څنګه چې دې باندې دلیل نشته دی چې زوی درنه پیدا نه دی او ته ورته زوی وایې او بیا حقیقي زوی ګڼې، د هغې ښځه بیا په ځان باندې مستقل حرام ګڼې او ښځې سره دې واده کړ دی او هغه مور ګڼي، هغې ته دې مور ووایې اوس مورې ګڼي، دا بې ثبوته خبره ده، بې دلیله خبره ده. والله یقول الحق، الله رب العزت حق وایي، ته بې ثبوته خبرې کوي او الله رب العزت حق وینا کوي. وهو یهدي السبیل، هغه روانوي په سمې لارې باندې، هغه چلی خلکو لا په سمې لارې باندې. الله رب العزت سمې لارې باندې خلکو لا بیایي. خلک په خپله کاږي کېږي، کله څه ډرامې کوي کله څه ډرامې کوي. اوس ورته وایي چې ادعوهم لآبائهم، دا اول خطاب د مؤمنانو ته دپاره د رد د رسم د مشرکانو، چې د مشرکانو د رسم رد وشي او ذکر د ادب د په بارې د متبنا کې. هر کله چې په دې صورت کې واقعه د زید ابن حارثه ته اشاره وه چې د هغې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا جوړ کړی و، هغه زوی جوړ کړی، نو خلکو به ورته بیا هغه دومره مشهور شوی و چې خلکو به ورته وي زید ابن محمد، دا د محمد زوی دی زید. بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید طلاقې کړې شوې ښځې زینب سره په حکم د الله نکاح وکړو، نو د زوی ښځې خلکو بیا دا ډرامې شروع کړې، منافقانو اعتراضونه یې کول شروع کړه چې د زوی ښځه یې واغستله وای، عجیبه پیغمبر دی وي، انګور سره یې نکاح وکړو. نو د دې وجې نه په دې صورت کې د هغوی تردید وکړو.
نو څلورم کې آیت کې یو فرمایل چې زید د نبی علیہ السلام زوی نشي کېدلی. په دې آیت کې منع کوي چې زید د زوی په طریقې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته منسوب کوي. زید ابن محمد مو وایي، دا ظلم دی، پیدا د محمد نه دی صلی الله علیه وسلم. او تاسو مشهور کړی دا خبره چې یاره دا د محمد زوی زید دی، حالانکه دا د حارثه زوی دی، دا زید ابن حارثه وایي ورته، پلار طرف ته منسوب کوي. او چې پلار یې نه پیژنئ که نه نو بیا ورته رور وایي چې روره دا ستاسو رور دی، بیا دینی رور دی، دینی رور. او دینی رور نه مراد زما دا دی چې اسلامی رور. یو مسلمان د بل مسلمان رور دی که نه، د کلمې رور دی که نه. نو دینی رور نه مراد هغه نه دی دا خلکو چې کوم هغه بدماشي شروع کړ ده، دا زما دین کې ولاړو، د دې به عجیبه دین دی چېرته هغې کې خلک ودرېږي هم د دو دین دی داسې چې دی کې کسان ودرېږي هم پکې، دا زما دین کې ولاړو. نو اوس هغه ګرځي را ګرځي آزاد دی پکې. دا دینی رور مراد نه دی. دینی رور نه مراد دا دی چې ستاسو د اسلام رور دی. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان ټول رونه روره دي. المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی. داسې موږ ټول رونه خویندي یو، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې یاره موږ به اوس د الله احکامات پرېږدو او بس رونه خویندي یو ګډ وډ مانسیره چلیږي. اوس ښځې دې راځي او په بازارونو کې دې ګرځي او سړي دې په بازارونو کې ورسره وږي وایي او ګرځي دي، ځکه چې رونه خویندي دي ټول. نو ادعوهم لآبائهم، مراد د دعا نه ذکر کول د نوم دی متبنا دی، چې دی متبنا نوم ذکر کوي، د دې نوم اخلئ او یا आवाज کوي ورته. نو وایي زید ابن حارثه، زید د حارثه زوی، یا आवाज کوي ورته چې یا زید ابن حارثه، اے د حارثه زویا زیده. د دې حکم د وجې نه د عربو عادت هم دا دی چې اکثر اسم کنیت په ابن فلان سره وي، لکه ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود وغیرہ. دارنګې رستو علماء لکه ابن تیمیہ، ابن القیم، اور هر چې یو بل هم دی ابو فلان، نو هغه کله اسم کنیت وي، کله هغه زوی موجود وي او کله زوی مې نه، لکه زوی موجود وي لکه ابو العباس. نو ابو العباس د عباس پلار. او کله زوی نه موجود خو په طور د صفت استعمالیږي، لکه ابو القاسم، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنیت مشهور شوی دی، ځکه چې دینه وصف د قاسمیت مراد دی. نبی علیہ السلام فرمایل زه الله رب العزت را کوون کې دی او زه قاسم یم، د هغې په وجه باندې ابو القاسم مشهور شو. دا نه چې قاسم څوک زوی و دی هغې، دا نشته دی. دارنګې ویلی شوي دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې، ابو حنیفه ته د حنیفه معنی دا ده چې د هر طرف نه بالکل کټ اور یو د الله رب العزت عبادت گزار، د هغې بندگی کوونکی. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دې کنیت سره مشهور شوی ده. دا نه ده چې د هغې حنیفه چېرته د هغې څوک لور ده یا څوک زوی دی، داسې نشته دی. اکثر خلک تپوس کوي که نه چې دې ته ابو حنیفه چې وایي نو آیا حنیفه د دې چېرته څوک لور ده یا د دې څوک زوی دی؟ نه، دا د وصف په وجې باندې دا کنیت مشهور شوی دی. نو که پلارانی نو ادعوهم لآبائهم، دوی لا د دوی دی پلارانو په نسبت سره را بلیا. فإن لم تعلموا آباءهم، کچره تاسو نه پیژنئ پلاران د دوی نو فإخوانکم، نورونه ستاسو دي، فی الدین په دین کې.
وموالیکم او مریان یعنی آزاد شوی غلامان دي ستاسو، آزاد شوی آزاد کرده غلامان دي. یعنی که د دې زید په باره کې د دې د پلار پته نه تاسو ته کنه، نو دا ووایه چې دا موالی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام موالی دی. مطلب دا دی چې هغه آزاد کرده غلام دی. او جی اوسه پورې دینه مخکې چې دا غلطیانې وشي د دې بس کېږي. نو فرمایل ولیس علیکم جناح، نشته پتا سو باندې جناح گناه، فیما پاغی کی اخطاتم چی خطا شیطاسو پاغی سرا، لیکن گناہ دے ولیکن ما تعمدت قلوبکم، پاغی کی گناہ دے چی قصد اکڑی زڑنا ستاسو، جان بوجھ کے تاسو دے اللہ حکمنا ماتوائی دی کی گناہ دے. خطائی سر یوکارو شو نو انشاءاللہ دے معاف کی نو اگا معاف کی اللہ پاک. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخنا کون کے او مہربان دے رحم کون کے دے. دا لیس علیکم جناح دا عام قانون الہی دے گورے، دا دے اللہ عام قانون دے کہ پا مسئلہ دا متبنا کی یا کہ پا نورو مسائلو کی خطا پا ہر چیز کے معاف دے. رفعت عن امتی الخطا والنسیان، زما دی امتنا خطا او نسیان پر تکڑے شوے دے. ہر کله چې خطا معاف تا نو نسیان په طریقه اولا سره معاف تا، ځکه چې خطا کې حکم یاد وی خو خلاف ترنه بے ارادي وشي. خطا ویل شي دیتا حکم یادی ورته چې د دې حکم دا دی خو دغه خلاف وشي بے ارادي غیر ارادي طور باندې، او په نسیان کې حکم مې وی او هغه اراده هم روی اراده هم نی د خلاف کولو. النبی اولا بالمؤمنین، دا دویم خطاب د مؤمنانو ته په بارا د عظمت د شان د نبی صلی الله علیه وسلم او د هغې د بیبیانو په باره کې. النبیو نبی اولا ډیر مهربان دی، دی اولا ډیر معنی دی. نو یو معنی دا چې زیات شفقت کوونکی دی او مهربان دی په مؤمنانو باندې، د دوی د ځانونو نوم زیات. څنګه وای پیغمبر په موږ باندې زموږ د ځانونو نه زیات مهربان دی. هغه څنګه؟ زموږ ځانونه زموږ نفسونه خواهشات دا موږ له د تباهي طرف ته بیایي، دا د ګناہونو کوم خواهش پیدا کیږي کنه دا زمونږ هلاکت سبب دی. او پیغمبر وینا کوي چې دا سه مکوای هغه موږ له بچ کی د دینه، نو موږ باندې زیات مهربان دی کنه، زمونږ نه زیات مهربان دی. دویمه معنا دا ده چې تابعداري کول د نبی علیہ السلام ډیر غوره او مخکې دا د تابعدارۍ د نفسونو نه. النبی اولا، پیغمبر چې دی هغه زیات حقدار دی په تابعدارۍ سره مؤمنانو دپاره، من انفسهم د خپل د ځانونو نه، خپل د خواهشاتو نه زیات د پیغمبر اتباع چې دا ضروري ده. ولې ځکه چې ستا خواهش چې دی دا ته تباه کوي، ګورې دا هلاکت ته دی وي. او دا دو معنی دوړه معنی دي، خو دلته دا اوله معنی چې ده که نه دا غوره ده، ځکه چې پیغمبر چې دی د هغې حیثیت چې دی د هغې شان چې دی هغه د پلار په شانته دی، او پلار چې دی هغه په اولاد باندې مهربان دی. او دارنګې په قرت د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه چې دا ډېر لوی قاري دی، د هغې په قرت کې دلته کې وهو ابوهم دی، او دا د قرآن جز دی، دا یو قرت دی باقاعده. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی چې دی هغه ډیر زیات مهربانه دی په مؤمنانو باندې، من انفسهم د هغې د ځانونو نه هم زیاته، ځکه وهو ابوهم. ابی ابن کعب صاحب وایي، قاری ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه چې عظیم صحابي هم دی او ډېر لوی قاری د قرآن هم دی، هغه یو قرت دی ځای کې دا وهو ابوهم دا هم دی.
وازواجه او بیبیان داغي امهاتهم میاندې دي د دې مؤمنانو وازواجه او بیبیان داغي امهاتهم میاندې دي د دې مؤمنانو لیکن من کل الوجوه میاندې نه دي. ګورئ دا خبر ذهن کې ساتل پکار دي. هر وجه سره هغه د میندو په شانتي وي نه. ای منزلات منزلات الامهات فی التحریم و استحقاق التعظیم. دا خازن لیکي جی وی هغه په تحریم کې او په تعظیم کې د میندو په شانتي دي. لکه څنګه چې میندو سره نکاح نه کیږي داسې د پیغمبر بیبیانو سره د امت د مؤمنانو نکاح نه کیږي. او دارنګې څنګه چې د میندو تعظیم لازم دی داسې د پیغمبر د بیبیانو تعظیم په د مؤمنانو باندې لازم دی. واما فيما عدا ذلك فهن كالاجنبيات. ابو سعود معنی لیکي جی دینا علاوه نور معاملې دي لکه پرده شوا فهن كالاجنبيات نو هغه د اجنبیانو په شانتي دي. لکه پرده شوا یا وراثت شو نو دی کې هغه اجنبیه دي هغه غیر دي. پرده ورنه ضروری ده خو تعظیم د مور نه هم زیات پکار دی. او په حرمت کې څنګه چې مور حرامه ده پتا باندې داسې د پیغمبر بیبي هم حرامه ده پتا باندې. وازواجه او بیبیان د هغې امهاتهم میندې د هغوی دي. او نو څنګه سړی خپل د مور تعظیم کوي خبرو کې سختی به نه کوي خبرو کې داسې خبره به نه کوي چې هغې سره بېادبي پیدا کېږي. نو د پیغمبر د بیبیانو په باره کې خپل د خولې ته به لګام واچوي داسې خبره به نه وباسي د خولې نه چې هغې سره د پیغمبر د بیبیانو توهین کېږي بېزتي کېږي. بعضو ډېر زیات دا بېباکي اختیار کړې ده که نه. عائشہ داسې وه عائشہ زبان دراز تھی. نو زبان دراز مور ته څوک ویلی شي؟ زبان دراز پښتو معنی ده جبل غنګه. نو مور ته څوک ویلی شي چې ته ډېر زیاته جبل غنګه یې یا ډېره زیاته جباوره یې ته جبه کوې دا څوک مور ته ویلی شي؟ نو چې مور ته نه شي ویلی نو د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د بیبیانو ته تا څنګه ووایي؟ لغونې حیا کول پکار دي. وازواجه او بیبیانې د پیغمبر چې دي امهاتهم میاندې د هغوی دي. و اولو الارحام او رشتهداران بعضهم اولا ببعض دا حقدار دي په میراث کې د بعضو. دا حقدار دي په میراث کې د بعضو بعضې د بعضو حقدار دي. و هر کله چې مخکې د هغې حکم ذکر شه د پیغمبر د بیبیانو اور هغې نه مخکې ذکر شه چې دا ستاسو وروڼه نه دي ګورې وراثت دوله نه میلاویږي. نو اوس د وارثانو پته لګوي چې و اولو الارحام دا د بعضو وارثان دي. بله خبره دا مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هجرت وکړو مدینه منوره ته نو هلته کې یو کار وکړو دا یې رونه جوړ کړل. تفسیر خازن لیکي کان المسلمون یتوارثون بالهجرت. هغوی به بیا یو بل له میراث هم ورکاو او چا یې دا ویل دي آخا رسول الله صلی الله علیه وسلم بین الناس فکان یواخی بین الرجلین. دا یو مهاجر یو انصار دا رونه فاذا مات احدهما ورثه الاخر. کله چې یو به مړ شو نو بل به د هغې میراث هم اخسته دون عصبیه د میراثخورو نه علاوه کوم چې عصبه وو هغو نه علاوه. حتی نزلت تر دې پورې چې نازل شو و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض هغې پورې دا لانجه وه. نو الله رب العزت دا آیت راولېږه و اولو الارحام رشته داران یعنی نسب ولا عصبه بعضهم بعضې د دوی اولا ببعض دا حقدار دی په میراث کې د بعضو. نو هغه لیڼې کټ که چې هغوی نه دي وی
خو هغه یې کټ که د الله په کتاب کې مؤمنان او مهاجرین خو لغونې استثناء یې وکړه لارې ورته آزاده کړه ده الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا مگر دا چې کول پکار دي د دوستانو خیال یعنی ستاسو خپلو د دوستانو خیال کوئ معروفن په نیکۍ سره معروفن نه مراد دلته وصیت دی دا الا ان تفعلوا دا بتاویل مصدر مبتدا دی جی ان تفعلوا دا مبتدا دی او خبر چې دی هغه جایزون دی نو خبره دا شوه ای الا فعلکم ان تفعلوا بتاویل مصدر یعنی فعلکم ها ستاسو دا فعل د معروف والا معروف سمانا یعنی هغه وصیت ستاسو احسانا جائزن دا جائز دی دا خبر پټ دی دا محذوف دی الا ان تفعلوا مگر دا جے تاسو یعنی کار ستاسو فعل ستاسو الی اولیائکم خپل دوستانو د پاره معروفن چې هغه نیکی دا یعنی هغه وصیت کول دي اراد بالمعروف الوصیت او دا دې دپاره ان الله لما نسخ التوارث هر کله چې الله رب العزت د توارث دا میراث دا خبرې هغه منسوخ کړلې په حلف او هجرت سره نو اباحه د دې اجازت ورکه ان یوصا لرجل لمن یتولا اوس چا سره چې دوستی ده او تعلق دی هغې دپاره وصیت وکړي سړی لیکن دا وصیت پس کېږي من ثلثه په دریم حصې مال کې ځکه چې سړی چې کله مړ کېږي جي د دې گرفت هغه د دې مال نه اوچتېږي د دې قبضه د خپل د مال نه اوچتېږي او چې څنګه دا اوچتېږي نو مال له دغسې ماتو نه پرېږدي الله پاک د ورثاو حق چې دی هغه ورسره لګي او ورثه چې چاته میراث رسي هغه مراد دی نو دی دا دومره یې کولی شي دی داسې نه شي کولی چې نیمه فلاني له ورکوې نیمه فلاني له ورکوې نیمه دلته ورکوې نیمه هلته ورکوې د دې خبرو ضرورت یې نشته دی یو کار کولی شي ته چې جی زما درېیمه حصه مال چې دی که نه هغه زما دوستانو ته زما یارانو ته یا الله رب العزت رضا دپاره یا جماعت کې دا تاسو خرچ کولی نو دا کولی شي سړی درېیمې حصې مال کې که درېیمې حصې مال نه زیاتې وصیت کړ دی دا خطا دی او وصیت به لاګو کېږي صرف ثلث مال کې درېیمې حصې مال کې او که هېڅ وصیت یې نه دی کړی نو بیا په ورثاو باندې هېڅ شی لازم نه دی که د دې باندې د چا لازم هم دی بیا هم په ورثاو باندې لازم نه دی ها البته احسان دی چې ورثه د دې د مال نه ځکه چې اوس د هغې مال دی نه هغه د دې خلکو مال دی الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا مگر دا چې تفعلوا چې کار وي ستاسو یعنی کول پکار دی الى اولیائکم دوستانو خپلو لپاره معروفا وصیت نیکی دا نیکی ده دا جایز دی کان ذالک فی الکتاب دا حکم دی د الله په کتاب کې قرآن پاک کې مستورن لیکلی شوی کتاب نه مراد الله څخه چې کوم کتاب دی او قرآن پاک هم دا لیک شوی دی دا مقرر حکم دی وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ او هر کله چې واغسته منګه من النبیین د پیغمبرانو نه میثاقهم لوز دا غوي دی آیت کې پنځم خطاب دی نبی علیہ السلام ته په باره د وعدې کې د دعوت کولو دپاره ربط د مخکنی آیت سره دا دی چې هغې کې ثابته شوه چې نبی علیہ السلام زیات شفقت او مهربانه دی زیات شفیق او مهربانه دی په امت باندې نو په دې آیت کې د هغې سبب ذکر کوي چې دا نبی داعی دی او داعی لره پکار دا چې شفقت کوي په شان د پلار په اولاد باندې میثاقهم د دې نه مراد میثاق دی د دعوت او د تبلیغ د توحید او تصدیق کولو د یو بل ته ومنکا دا خطاب دی زمونږ نبی علیہ السلام هغه نورو پیغمبرانو او دا ومنکا او د تا نه هم اے پیغمبره النبیین رستو دا تخصیص بعد تعمیم دی جی
ومنک دا تخصیص النبیین هغه تعمیم. ځکه په دې 5 انبیاو باندې تکلیفونه ډیر تیر شوي دي او د دوی امتونه هم ډیر مشهور دي. هغه دا نمونه را روان دي. نوح علیہ السلام، ابراهیم علیہ السلام، موسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام زوی د مریم. دونه پاخه لوزونه الله رب العزت اغستی دي. او لوز نه څه مراد دی؟ کار به کوئ. ګورې ما چې تاسو لیږلی یې ماله لوز راکئ. تاسو چې تاسو کوم کار لپاره ما مقرر کړي یې دا کار به سر ته رسوئ. نو پاخه لوزونه د الله په نوم باندې دا دونه اغسته شوي دي. وَإِذَا خَذْنَا هر کله چې موږ واغستا من النبیین د پیغمبرانو نه میثاقهم لوز د هغوی بتبلیغ الرسالة والدعوة إلى الحق، تبلیغ د رسالت او دعوت د حق. او ومنک او دتا نو موږ دا اغسته، خاص دستا نو موږ دا اغسته دی. او بیا هغه عموم کې هغه د بعضو پیغمبرانو نومونه اغستې دي ځکه چې دا ډېر کړي دي جزان د دعوت سلسلې کې. ومن نوح او د نوح علیہ السلام نا، ابراهیم علیہ السلام نا، موسی علیہ السلام نا، عیسی زوی د مریم نوم. واخذنا واغست دا منگا منهم د دوینا میثاقا غلیظا پاخه لوزونه، یعنی بحلف بالله د الله په نوم باندې قسم الله رب العزت دوله ورکړ د خپل په نوم باندې چې دا کار به تاسو کوئ. نو دا میثاقا غلیظا اخذنا بیا دوباره ذکر کړی دی. دا تاکید دپاره هغه اول دپاره تاکید دی. یا هغې نه مراد د نورو انبیاو لوزونه دي. او دا واخذنا منهم منګه وعده اخیستې ده د دوی نه. دا دوباره چې ذکر دی دې نه مراد د نبي علیه الصلاة والسلام نبوت او رسالت دی، لکه څنګه سوره ال عمران کې راغل دی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. زه چې کله تاسو له کتاب او حکمت راکما، پیغمبري راکما، نو تاسو ټول نه وروستو زما پیغمبر به راځي. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. یا دا مراد دی د دې نه، دا آیت کې چې کوم ذکر دی دا مراد دی. اور یا تاکید دی هغه اول دپاره. لیسأل الصادقین دا متعلق دی په خزنا سره او لام تعلیلیه دی جی. علت دا دی دا لوز ولی اغسته دی. لیسأل الصادقین چې الله رب العزت تپوسو کی الصادقین رشتونونا مراد انبیاء دی. دی انبیاءو نه تپوسو کی عن صدقهم پر رشتیاو دی هغوی کې چې رشتیا وینا وشي. قیامت پر ورځ باندې الله رب العزت دا ټول راوغواړي که نه. اوس وایه تاسو څنګه کړي. دا به داسې ځکه کوي چې علی رؤوس الخلائق خلکو ته پته ولګي چې انبیاو خپل میشن پوره کړی دی، سر ته رسېدلی دی. اور بیا هغې کې خصوصا د عیسی علیہ السلام خاص کر کے ذکر دی. اے عیسی د زوی د مریم، تا خلکو ته ویلی وای چې زما عبادت کوئ، زما د مور عبادت کوئ. حالانکه دا الله ته پته ده چې عیسی علیه السلام دا نه دي ویلي، لیکن بیا به هم تپوس کوي په محشر کې. تا ویلي و خلکو ته چې زما او زما د مور عبادت کوئ الله نه علاوه. نو عیسی علیه السلام د ژبې نه وښکل غواړي الله پاک چې یا الله مالا کومه خبرې مالا حق نه دی حاصل، نو هغه زه ولې کومه وي، ما دا نه دي ویلي. او که ما ویلي نو تا ته پته ده، ځکه چې تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. زما په زړه کې چې څه دي هغې منې ته عالم یې، زه ستا د ارادو نه خبر نه یم. لیسأل الصادقین چې تپوس وکړي الله رب العزت صادقینو نه، یعنی انبیاو نه، د رښتونو نه تپوس وکړي عن صدقهم د هغوی د رښتیا وینا، د هغې په بارې کې تپوس وکړي الله رب العزت. اصل کې دا اعد دا و اعد دا عطف دی په اخذنا باندې په تقدیر د عبارت سره، یعنی وعده د انبیاو نه د دعوت په باره کې د پاره د دې ده چې ثواب ورکړي الله رب العزت. دا ثواب ټکې پټ دی، دا مقدر دی. یعنی الله رب العزت مؤمنانو لره ثواب ورکړي او تیار کړي دی الله پاک کافرانو د پاره عذاب
دا ورپسې اخر کې ذکر کړه. یا په عبارت کې دوړو طرف ته حذف ته جی هغه څنګه تقدیر بداشي ليسأل الصادقين عن صدقهم فاصابهم چې الله رب العزت رښتونو نه تاسو کې د هغوی د رښتیا په باره کې فاصابهم نو هغوی له بدل ورکړي ښایسته ويسأل الكافرين عن كذبهم او د کافرانو نه هم تاسو کې چې تاسو څنګه دروغجن کړي وو د دې پته ولګي نو فأعد لهم عذابا ألیما پس الله رب العزت تیار کړی دی داسې کافرانو دپاره عذابا الیما عذاب دردناک. سمجھ ته راځي جي الله دې راولي الله دې عمل کول توفیق راکړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد.